السلام علیکم ورحمت الله. څومره لیدونکي کتونکي یو، اولا تاسو د جناب مولانا سلطان ثاقب صاحب د کلیپ واورو، هغې نه پس دې مختصر جواب کوو ان شاء الله. وهابیانو پسې او سیفیانو پسې موږ کیږي که نه کیږي. کران دا مسله د ګروپ کې موږ څو وارې واضحه کړې ده. دا یو سوال چې مکرر شي بیا خوند نه کوي، عناد ته نه جوړېږي. پنجپیرانو پسې خو موږ کیږي. پنجپیران خو هېڅ قسم داسې قوي مشکل ورسره نه لرو چې هغه ګمران شي. بعضې خبرې اختلافي دي. پنجپیرانو پسې موږ کیږي. وهابیان که چېرته په جرابو باندې مسه کوي یا پسې مونځ نه کېږي. او نور وهابیان څه مشکل نه لري. دغه یو مشکل لري چې په وینه باندې اودس مات نه بولي او په جرابو مسه کوي. او سیفیان چې دا بریلیان دي او بریلیانو باندې اتفاقا هغوی پسې مونځ نه کېږي، ځکه هغوی د مفتیانو فتوا ده چې دا مشرکان دي. نو سیفیان دي بریلیان دي پسې مونځ نه کېږي. زه امید لرم چې تاسو به دا کلیپ اورېدلی وي. په دې کې جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب محترم ویلي دي چې د وهابیانو او د پنجپیریانو پسې مونځ کېږي، البته د سیفیانو پسې مونځ نه کېږي. نو دځه کې به اولا زه دا خبره وکړم چې زه په اعتبار د عمر، په اعتبار د علم ډېر کمزوری او کم یم. او جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب سپینګیره د مشر سړی دی، ما د پوره مناسب هم نه دي چې دو د کلیپ زه جواب وکم. خو لیکن زه ګورم چې دو د کلیپ د وجې نه بعضې خلقو، چونکې دا سوشل میډیا له د کلیپ راوتی ده، ته له پته سوشل میډیا باندې هر قسم خلق وي، نو مجبورا مو داسې کوو. خپله دفاع دا مو مجبورا کوو. همیشه دغو خلکو ابتدا کړې ده، مو خپله دفاع کوو، اکثر مو ګورو داسې. نو د ځای کې مسله ده چې د بعضې خلکو د ګمراه کېدلو امکان شته، د دې وجې نه مو وضاحت ورکوو. نو زه به د ځای کې دا خبره وکړم چې ګوره دا یو لوی حقیقت ته چې د وهابیانو د پنجپیریانو پسې د مونځ چې کومه مسله ده، نو په دې کې د دیوبندي علماو، محققینو علماو، د هغو د مناظرینو، همداسې د بریلي علماو، همداسې د سلسلې عالیې سیفي مبارکې د وابستګانو علماو، د دو په دې باندې فتوا ده او په دې باندې د دو اکثر علماو اتفاق ده چې د وهابیانو د پنجپیریانو پسې د هغو د بدعي عقایدو په سبب مونځ صحیح نه ده، او که چا کړي وي هغه دی راوګرځوي. خو دځه کې جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب د نه مطالعې د وجې نه او یا د تعصب د وجې نه د دې حقیقت نه سترګې پټې کړي دي او د دې تحقیق نه سترګې پټې کړي دي او د دې په خلاف یې کړي دي، دې سره مخالفت کړی ده. عجیبه خبره ده چې کوم شي کې د اهل سنت ټولو اتفاق راغلی چې دو پسې مونځ نه کېږي، هغه دځه کې اختلاف کوي، وایي چې نه د وهابیانو پسې مونځ کېږي او د پنجپیریانو پسې مونځ کېږي، بلکې پنجپیریانو له غالبا چې دا ګمراه هم نه یي، لکه د کلیپ نه واضحه خبره ده. نو زه دځه کې دا سوچ کوم چې دا یعنی جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب محترم، دا خو د جناب شیخ رحیم الله صاحب محترم د ملګرتې دعویدار ده. نو جناب شیخ رحیم الله صاحب محترم کلیپونه په دې باندې موجود دي چې هغه هم د وهابیانو پنجپیریانو پسې مونځ جایز نه ګڼي. نو دا څرنګه ملګری شو چې د هغه په دې فتوی باندې عمل نه کوي. او داسې جناب مفتی ندیم صاحب د هغو هم په دې باندې باقاعده وضاحتونه موجود دي چې د وهابیانو پنجپیریانو پسې مونځ نه کېږي، او هغه دا دعوه هم لري چې ما سره د 22 مدارسو فتوا ده په دې کې د دیوبندي علماو. نو مطلب دا چې د دیوبندي علماو هم دغه فتوا ده چې وهابیانو پنجپیریانو پسې مونځ نه کېږي. نو دځه کې بیا جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب د چا پسې روان ده؟ ته چې دا فتوا کړې ده دا د کې د نقل د چا نه کړې ده او دا د چا پسې لاړ ده په دې کې؟ نو یقینا سترګې پټې کړي دي، یا خو د تحقیق نشته ده او مطالعه نشته ده او یا خو متعصب ده، بس دغه وجه کېدلی شي. او دځه کې دغه خبره چې د سیفیانو پسې مونځ نه کېږي، نو زه دغه مطالبه لرم چې چا داسې فتوا کړې ده چې سیفیانو پسې مونځ نه کېږي. ها، یو تاسو کېدلی شو، یو چند نفره نور کېدلی شي که هغو چې ته داسې فتوا کړې وي، او موږ خو داسې نه دي لیدلي چې اکثر علماو فتوا کړي وي، نه دیوبندي علماو کړی، نه بریلي علماو کړی ده، نه بل چا کړی. چا فتوا کړی چې د سیفیانو پسې مونځ نه کېږي؟ نو دا به هېڅکله هم دا ونه ښیي. نو دا د دوی خپل داسې به وایم چې خواهش ته یا تحقیق نشته، مطالعه نشته، یا پروپیګنډو متاثره کړې ده، د دې په سبب د داسې خبره کړې ده. او بل د جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب د کلیپ نه دا هم اندازه لګي چې د دو غالبا چې دا خیال ده چې د وهابیانو پنجپیریانو پسې چې د مونځ نه کېږي، نو دا کېدی شي د دغو جرابو باندې د مسحې د وجې نه
او یا د وینې بندېدو او دس نه متې د دې وجې نه، نو غالبا چې دې وجې نه لکه مونځ یې دو پسې نه کېږي، نو ده به دا سوچ وي. نو زه به دا وایم چې ده به تحقیق نه وي، ځکه چې دا وجې خو یقینا چې دي یوه خبره پکې دا هم ده چې ده کړې ده، خو لیکن د دې سره سره د وهابیانو پنجپیریانو هغه بدعي عقاید دا هم ورته سبب دي چې د دو پسې مونځ نه کېږي. نو دا د دې خبرې نه سترګې پټې کړي ده، صرف په جورابو باندې مسح او د دې سره د وینې والا مسله شوله، نو دو په سوچ کې غالبا چې بس دغه مسله ده، حالانکه صرف دا خبره نه، د دې سره د هغو بدعي عقاید هم د دې دپاره وجه او سبب دي چې د دو پسې مونځ نه کېږي. نو د ځای نه د جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب د تحقیق اندازه هم لګي، او بل جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب دا هم ویلي چې سیفیان بریلیان دي، حالانکه داسې نه ده، بلکې د سلسله صیفیه مبارکه څوره اکابر دي، تر مشره نه ونیسه تر کشره پورې ټول صیفیان د عقیده او د نظریه لري، هم په تحریر باندې مو خلکو له خالې ده، هم په تقریر باندې مو خالې ده چې نه مونږ دیوبندیان یو نه بریلیان یو، مو فقط اهل سنت والجماعت د حنفیت ماتوریدیت نسبت دا ځان له کافي ګڼو، البته هر صحیح العقیده که هغه دیوبندی که بریلی که هغه بل څوک هغه د مو ورور ده. نو مطلب مې دا ده چې صیفیانو کله هم نه د بریلیت دعوا کړې ده او نه بریلیان دي، نو دا په دو باندې هسې یو الزام ده چې دغه مخالفین یې لګوي. نو دغه خبره چې چا په زړه کې هم لږ ونکړي د الله ډور وي او د مثبت سوچ والا سړی وي، هغه دپاره به دغه خبره او دغه وضاحت کافي شي، د باوجود هم چې څوک ورته بریلیان وي نو بس الله دې پوه کړي نو څه به ورته وایي. او بل د دې سره په اخر کې به زه دا خبره وکړم چې آیا په د جمعې په خطبو کې په د جلسو کې موږ چې د عوامو له دا خبره کوو چې مخې له مرګ ده، قبر ده، حشر ده، الله له پیشي ده او د ذرې ذرې حساب ده، آیا دا خبره صرف د عوامو دپاره ده؟ مو به صرف د عوامو له کوو؟ مو په خپله د دې خبرې غور نه غواړو چې دا خبرې خو په مو باندې مرتلونکي دي؟ او بیا جناب مولوي سلطان ثاقب صاحب او دو خو په کار ده چې ډېر احتیاط وکړي، ګیره یې سپینه ده، عمر یې زیات ده، مشر سړی ده، په کار ده خو دې خبرې ډېر لحاظ وکړي. نو بس الله د رحم وکړي، په کار ده چې په دې خبرې باندې مو غور وکړو چې خیر الله جل جلاله له پیشي ده، د دې خبرې مو هغه ځای کې څه جواب کوو؟ ویلې مو د امت په جګړو باندې اچو، ویلې مو اهل سنت پاره پاره کوو، ویلې مو اهل سنتو کې اختلاف جوړوو، نو په کار ده چې دې خبرو نه تیر شو، بل عوام هم د دې خبرو نه بیزار دي، هغه هم یې چې خیر د چا پسې لوړ شو. نو داسې معمولي خبرو باندې په وړوکو مسایلو باندې یو بل د اهل سنت والجماعت نه خارجول، نو د الله خاطر وکړو د دې نه تیر شو، د الله خاطر وکړو د دې نه تیر شو. مو اخر کې دا خبره هم کوم چې که چیرې ما نه څه بېادبي شوي وي، یقینا کم عمره یم، نو په دې باندې زه د بخشش مطالبه لرم، الله جل جلاله ده وکړي چې ما د خبرې دا د خیر سبب وګرځېږي اهل سنتو کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.